السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن نوې ویډیو زموږ د باره کې دا ډېر ملګري مونږ ته تاسو کې قاری صاحب مونږ د کرې په کور کې اوسېږو مونږ ته داسې څه عمل وکړ چې الله جل شانه مونږ ته خپل کور راکړي. یقینا ډېرو کسانو مونږ ته د باره کې کال وکړ زړه مې وغوښتل ولې لکه یو تا په واتس اپ باندې دغه جواب ورکول دا یقینا چې ډېر ګران کار دی. نو که څوک هم غواړي چې ما ته د کور ملاو شي او خپل ذاتي کور د ما ته ملاو شي او چې د کرې د کورونه او دغه کړه اړول راړول د دینه چې کوم زه محفوظ شم ولې د ټول نه ګران کار او د ټول نه غټ چې کوم ته غور دا هم کېدای شي. نن سبا که وګورو ډېره زیاته غریبي ده. الله جل شانه دې په ټولو غریبانو په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. یقینا چې ډېره د نن سبا دور چې کوم دا ډېر زیات مجبورې ده. الله جل شانه دې په ټولو باندې خپل رحم وکړي. راځم خپل خبره ته که څوک غواړي چې ماته د ذاتي کور ملاو شي او زما دغه کور خپل شي نو دا چې کوم د سورۃ انشراح یعنی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا صورت چې کوم دا به 4 لاک مرتبه پوره کوي. یعنی دا به شروع کی او سوچ کې به دا راولي چې زه به دا 4 لکه پوری پوره کوم او په دې نیت باندې کوم یا رب کریم چې ماته الله ذاتی کور راکړي. یقینا درته دا ختم به تا پوره کړی نه دا وظیفه به تا پوره کړی نه چې الله جل شانه بتا د خپل کور مالک کی. نو دا ډېر بهترین عمل دی ځکه قرآن کې الله او په دې صورت کې الله جل شانه فرمایلی دي چې فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بیشک تنگی کے بعد کشادگی ہے. د تنگی نه بعد الله نازلی ته باندې کشادگی یعنی فراخی راولي. نو دا په یقین سره او په اعتماد سره دا عمل شروع کړئ ان شاء الله چې دا ختم به تاسو لا پوره کړی نه وي چې الله جل شانه به تاسو خپل ذاتی کور درکړي. که دا ویډیو خوښ شوي ملګرو خدمت کې عرض دی چې خپل باندې هم وکړي او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. والسلام ډېر مننه. الله راته خوشاله ساتي.